ګرانو مینوالو دې وخت کې ما سره موجود دی ممبر ډسټرکټ کونسل او د kozabanda ټیم اونر جناب فدا محمد پورا صاحب. د هغه ما د بیسره په اړه پوښتنه کوو. سر ټول مکه خو ډېر مبارکباد د وایس اپ ډرامه طرف نه زموږ طرف نه ستاسو ټیم چې کوم دی پرون ډېر خاندار مقابله نه پس هغه سیمه فائنل ته وته. د ایونت باره کې خپل ټیم ایکسپیرینس باره کې تاسو ولغواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ. یقینا پرون زمونږ یو ډېر ښه میچ شوی او زمونږ تقریبا کم میچونه چې شوي دي په ټورنمنټ کې تھرو اوټ هغه ټول ښه زبردست شوي دي. اینډ ته تللي او کراؤډ ترې نه ښه کرکټ انجوای کړی دی. ایونټ خو داسې دی چې شروع نه واخله تر اوسه پورې که ته ګراونډ وګورې نو څلورو طرف نه تماشایي ډک دی. نو زموږ مقصد هم دغه و. سهیل بھائی او عبدالرحمان او د عشرت څیره د کرکټ په بټاګرام کې پاک ختم شوی دی هارډ بال والا. نو دا ژوندې کول دي. نو هغې کې تقریبا زه خو به دا وایم چې ښه کامیاب شوي دي. کراؤډ دومره زموږ ایکسپیکټیشن نه چې دومره به راشي ځکه دا ځای تاسو ته پته ده چې دلته ټرانسپورټ هم مسلې دي. نو خو د هغې نه باوجود خلک ښه په ګڼ تعداد کې راځي. نو دغه زموږ د دې کمیټۍ والو او د دې ارګنایزینګ کمیټې چې وه د هغو دا خواهش و چې دلته کرکټ ژوندي شي. نو یقینا هغې کامیاب شوي دي. سر لکه څنګه چې په پی ایس ایل کې رانا فواد صاحب لکه مختلف د هغو پکچر شیر کېدله کومه که چې په ټیم میچ هغو ګټنو هغه وخت کې به د هغو خفګان فیلینګ څه وخت کې بهلو وخت کې کومه وخت ګټنو هغه وخت ډېر خوشحاله دغه شان ستاسو چې کوم وخت د kozabanda ټیم چې کوم پوزیشن کې تاسو ډېر خوشحاله ښکاري خو چې کوم وخت ونه ډاون شي تاسو ډېر خفه شئ او ستاسو مختلف قسم پکچر شیر کېږي وسلې لګېږي چې رانا فواد او څه به ویل غواړئ دې باره کې سر؟ دا خو ستاسو د سوشل میډیا سره د دې وروڼو محبت دی. بهرحال داسې خبره نشته. ما خو شروع نه ویلي چې دا کې اته ټیمونه دي، اته واړه زما ټیمونه دي. یقینا زما جذباتي لګاو به وي kozabanda سره. خو داسې څه مسله نشته ګڼې چې زه صرف kozabanda سپورټ کوم او نور ټیمونه نو دومره داسې څه مسله نشته. خو هسې بس فن دپاره تاسو سوشل میډیا کومونه چې دي د هغو مهرباني ده چې هغو دومره اډورټایزمنټ راکړي. نو مهرباني دغه به ووایم. خو زما دومره جذباتي لګاو به وي. خو نور یقینا د اته واړه ټیمونه چې دي دا خپل ګڼم. سر اوس به تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو خو دې بي اس ایل ته وکتل او په سونو بلکې په زرګاو خلک چې کوم دی کراؤډ دلته راځي دا شان په سوشل میډیا باندې کوم په لکاو خلک دا ایونټ ګوري او ډېر خوندونه چې کوم دی هغه پورته کوي. خو که موږ وګورو د بټاګرام په پلیئرز ډېر ټیلنټ موجود ستاسو ټیم کې کومه ابراهیم شنې پلیئر موجود چې کوم په سټوډیو ټیمونو کې لوبېږي. خو زموږ چې کوم د بټاګرام نوجوانان دي هغو ته د ګراؤنډ فیسیلیټي نشته. تاسو ایز ا ډسټرکټ کونسل ممبر څه به ویل غواړئ دې باره کې سر؟ یقینا ستا دا خبره بالکل صحیح ده. بټاګرام کې ټیلنټ هېڅ کمی هم نشته. خو د پالش کولو ضرورت شته چې پالش شي دا ټیلنټ او اوچت شي وپېژني څوک. نو زه به ډېر افسوس سره یم چې دلته داسې فیسیلیټي نشته، داسې ګراؤنډ نشته، داسې ځای نشته چې هلته دوی خپل هغه لبه وکړي. او د هارډ بال لپاره خو یقینا بالکل نشته. هغه ټینس سره لا بیا هم څه نه څه ځای کې وکړي. خو هارډ بال لپاره د دې نه علاوه دا هم بس ګزاردار غوندې کېدی ستاسو د مخې دی. دې نه علاوه بل څه ځای کې هم نشته. نو سټیډیم لپاره ما مخکې هم خپل زما چې څومره پونچ دی خپل زما ضلع کونسل دی هغې کې ما قرارداد هم جمع کړی دی. هغه مې پاس کړی دی هلته نه. بیا د هغې نه علاوه نور مې ډي سي صاحب سره او ډسټرکټ ناظم صاحب سره هغې باندې کې ډېر سټرګل کړی دی. اوس ریسنټلی ما دا دویمه درېیمه ورځ د یو ډاکومنټس مې تیار کړی دی او زه د پرایم منسټر هغه نوی کوم دغه چې دی پروګرام چې دی هغې ته پرایم منسټر ته یو اپلیکیشن ما لیک تیار کړی دی. ورځ دوه کې به ورته سینډ کوم. دغه ګراؤنډ حوالې سره دی چې زمونږ یقینا کوم ګراؤنډ له چې کوم ځای هغو سلیکټ کړی دی نو زه به یقینا دا وایم چې هغه د هغه ځای اونر لینډ اونر چې دی هغو سره ظلم دی، زیاتې دی. ځکه چې هغه تقریبا هلته کې د کروړ نه خواوشا د هغې ریټ ته دی که نه له هغو له 11 لاک او 12 لاک روپۍ ورکوي. نو دا ظلم دی. نو زه به دا وزیر اعظم صاحب نه مې دا ریکویسټ کړی دی چې زمونږ کوم هیئت ارټیز دی SMBR دی یا وزیر اعلی دی هغو له دا اجازت موږ له واخلي چې دا ځای بدل کی یا هغه ریټ چې دی هغه مارکیټ ریټ ته بوځي چې زمونږ د بټاګرام د دیرینه مسله چې د یوت چې دا حل شي. سترګې موږ وګورو کله چې زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي زموږ چې کوم دلته کې هغه زموږ مشران دي نو هغو سره کوم ډېر غټ غټ ځمکې دي او ډېرې ښایسته ښایسته ځمکې دي ګراؤنډ لپاره. نو آیا تاسو هغو سره دا خبره نه کوئ چې هغو خپلې ځمکې ګراؤنډ لپاره ورکړي؟ ځکه چې د بټاګرام خلکو په هغو باندې ډېر احسانات دي، ډېرې پیرې هغو اسامبلۍ ته لېږلي دي. نو آیا که تاسو ایز ا ډسټرکټ ممبر هغو ته ووایئ چې خپلې ځمکې ګراؤنډ لپاره ورکړي نو دا به ښه نه وي؟ نو داسې خیر ځمکې خو اورال موږ بټاګرام کې وګورو داسې زیات ځمکې نشته. بټاګرام هیلي ایریا ده نو داسې ځمکې دلته شته نه. خانان تاسو مطلب وایي کوم زموږ نمایندګان چې دي کوم مشران چې دي نو هغه سره کدي غرونو کې دي نو هغې کې هم داسې ګراؤنډ لپاره ځای نشته سوټیبل ځای. کوم چې اوار دی هغه د خلکو یو باړی یو دوه باړی درې باړی 15 کناله 10 کناله ځمکې دي نو هغه یو کس داسې افورډ کولی نشي. خو بهرحال موږ کوشش کوو 2-3 ځایونو کې موږ ته افر راغلی چې یاره موږ رضاکارانه طور باندې ځمکه ورکوو سټیډیم دپاره. نو که اوس بالفرض دا ګورمنټ موږ له اجازت راکړي
دي ځای چینج کول هغه باندې ځکه چې سیکشن 4 شوی دی سیکشن 4 چې کله وشي بیا ځای چینج کول پوره مسلې ابه دلته نه ډي سي نشي کولی هغه به کته نه سم بي ار کوي نو کوشش مکو کوی حکومت ګورنمنت موږ اجازه راکړي ځای چینج کول نو دوه درې ځای زمون خبري شي دي او مالکان په دې رضا دي چې موږ رضاکارانه تور باندې زموږ ورکو نو موږ له اجازه ملاو شي ګورنمنت طرف دا مسله به حل شي سر تاسو ټیم چې سیمی فائنل ته وتل دي تاسو د سیمی فائنل لپاره بیا د فائنل لپاره تیاری څنګه روان دي او کوم داسې پلیئر دي چې هغه تاسو امید دي چې هغه ان شاء الله په روان میچونو کې ډېر ښه پرفارمنس وکړي سیمی فائنل ته خلانی وتی پلی آف ته وتی او هغه نورستو بیا درې ټیمونه به وځي کې بیا سیکنډ پوزیشن دی لپاره بیا مقابله کې هغه نو بیا سیکنډ پوزیشن ته دی بیا به سیمی فائنل او فائنل خبره کیږي نو زموږ ټیم خو ورال الحمدلله ټول ټورنمنت کې کته وګوري ما هوتا ته چې زموږ ټول موږ گیم بیللې هم دی خدا سي انداز کې بیللې چې اخره ته بوتل او بیا بیللې زموږ ټول ماشاءالله پلیئر چې دی خو ټیلنټډ دي او دا یو خوشاین خبره ده موږ لپاره چې زموږ کاری نصیب یو ډېر لوی پلیئر دی هغه په فارم کې راغی غن ودی راغی من تنقید شروع او مخکې پرونه میچ کې هغه خپل هغه ټیلنټ شو کو او دا ثابت کړ چې پلیئر هم غټ پلیئر هم او زه امید لرم چې آینده تر فائنل پورې هغه خپل فارم چې هغه برقرار ساتي دې سره سره ابرار دی زمونږ هغه ډېر زبردست پلیئر دی او تا ته پته راغی انټرنیشنل پلیئر تجربه دا سره هغه نه زمونږ ډېر توقعات دي دا زمونږ نور تقریبا اورال مجرب دی مجيب دی تیمور دی ټول خپل پلیئر دي ان شاء الله امید دي چې موږ به فائنل ان شاء الله کوو اصل دی وخت تاسو په سونو په سرګاو مسافر چې کوم دی هغه د وایس بټرام په سټریم باندې ګوري او بیا زمونږ د کوشش موږ خپل مسافرونو ته د ایونټس لمحه په لمحه اپډیټ ورکړو نو مسافرونو ته وایس بټرام سره عمل کول غواړي نو زه خو تاسو شکریا ادا کوم بیا د لیگ کې چې کوم تاسو د لیگ کامیابی کې زه خو به دا وایم چې د وایس او بټاګرام او کلا د نور کوم ټول پیجونه چې دي بټاګرام سوشل میډیا چې خصوصا تاسو د وایس او بټاګرام یو ډیر لوی لاس دی د هټ کېدو کې یقینا زه به دا وایم چې 70% به سوشل میډیا لاسي چې دا کراود دلته ګراوند ته راوستل او دا هټ کول دا یقینا د سوشل میډیا او تاسو د پیج کردار دی کې یقینا هغه کې دوره نشته زه به مینوال ټول بار پردیسي کوم خلک دی هغه ته به دا وایم چې هغه دی پروم دا یو انټرټینمنت یو موقع تاسو ورکړل چې بټاګرام کې دا یو خپل مله شروع د کرکټ شروع دی او هغه دا ګوري دا تاسو په توسط سره ګوري نور پیجونه دي کوم چې دلته کوریج کې ټول شکریا ادا کوم او بار مسافرو ته دا وایم چې دي کې یقینا دا پیل لولنی تجربه ده چې دي کې بس نری مری کمیانی کوتایانی د کمیټه ور نشوي او ان شاء الله نیکسټ ایډیشن چې نو دا موږ نور امپروو کوو او مثبت تنقید دی په دې لیګ باندې کې خو منفي او نیگیټیو تنقید دی نه کوي مثبت تنقید دی چې موږ دې کې امپروومنت کوو دا په مخه بوزو سره ډېر مهرباني مله خپل د قیمتي وخت راکول